قبضه مافیا په خیبر پښتونخوا کې ادیره نه ده پرېښې. خیبر پښتونخوا کې قبضه مافیا سړک نه دی پرېښې، سکولي نه دی پرېښې. زه تاسو ته صرف د پیښور دننه د خیبر پښتونخوا د اوقاف د محکمې تر مخه هغوی وی چې زمنګ په ځمکه باندې په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا زمنګ په ځمکو باندې چې کوم د ادیرو دپاره وقف شوي دي په هغې کې تقریبا 1400 کناله باندې چې کوم دی خلکو قبضې کړي دي، یعنی په ادیرو کې ادیرو کې کورونه خلک ادیرو که څوک هم د چا څه شک وي د رحمان بابا ادیرې ته د لاړ شي او د رحمان بابا ادیرو سره د یو مشر سړی کینی او هغه ته دا دیوالونه وښیي، هغه ته به پته ولګي چې دا دیوالونه چې کوم دی دا کله جوړ شوي دي. که دې کې یو دیوال هم د 2010 نه مخکې جوړ شوی نو ما ته وي. ټول دیوالونه په 2018 2015 او دا نه په 2020 په 2022 کې جوړ شوي دي او ان شاء الله چې 2030 کې خدای پاک دې ټولو خلکو له ژوند ورکړي. دا دیوالونه به د 2028 دیوالونه یعنی دا ریګولر جوړیږي. خلک رو چې کوم د قبرونه د خپل کورونو د دې لاندې کوي، خلکو ته مارکیټونه پکې جوړ کړي دي. که څوک هم ځي دلته چې کوم د لاره چې پکې په منځ کې وتې خلک یې کتلی شي چې دلته څومره ځمکو باندې خلکو پکې جنازګاه جوړې کړي دي، خلکو جوماتونه پکې جوړ کړي دي، خلکو پکې چې کوم دی ما خو ته ویل سکولونه پکې جوړ کړي. دا د خیبر پښتونخوا نه دا د پیښور په سر چې د 1400 کنالو پورې ځمکه صرف د ادیرو یعنی په قبرونو خلکو د خلکو د خپل وجود لاندې راوستي دي او هغه یې ګیر کړي دي. دا په صرف په پیښور ښار